جهان مننه. څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا روډ چې دی په تېر 2010 کې چې کوم سیلاب راغلی او په هغې کې هم مړه شوی. دغه شان یو ځل بیا په 25 تاریخ باندې چې کوم سیلاب راغلی او په هغې کې دا ځای چې کوم دی دا روډ چې دا وړی شوی دی. د هغې نه تر نن تاریخه پورې تقریبا 15-16 میاشتې چې کوم دی دې پوره شوي، خو تر اوسه پورې په دې باندې څه لږ کار شوی دی، یو 4-15 سټیپ په دې ډانګه باندې او بیا کار بند شوی دی. موږ مختلف ځایونو ته تللي یو، موږ مطالبې هم کړي دي، نو هغې نه یو جواب میلاویږي د دې چې کوم ټنډر دی نو هغه څه مسلو په وجه باندې کینسل شوی دی. بله ورځ دلته احتجاج هم شوی، هغې ته زموږ تحصیل چیرمن جناب عبداللطیف خان هم راغلی. دا شان چې لوکل کم چیرمنان دي زموږ د وي سي نو هغوی هم راغلي، خطاب وکړو. هغوی دا خبره وکړه چې دا ټنډر کینسل شوی دی، دا به دوباره کېږي. نو موږ ډي سي صاحب نه چې څومره انتظامیه ده موږ د هغوی نه دا پرزور مطالبه کوو چې تاسو راشئ او دلته دا ځای وګورئ، دې باندې کم کار بند دی، د څه د وجې نه بند دی، دا خلک مطمئن کوي دا کار شروع کوي. ځکه چې بره موږ سره ټوریزم سپاټس دي، په هغې کې لامچړ دی، سیدګۍ ده، دغه شان سفر دی، شمایي دی، کاړو بیله ده، او اوس دا دی سنوفال موسم چې کوم دی سیزن دی شروع کېږي، واوره به شروع کېږي، نو هغې ته مختلف چې کوم دی خلک راځي سیر سیاحت دپاره، نو هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي. او بره چې کوم کلي دي ډېر زیات آبادي ده بره، نو که باران یا واوره وشو نو دا کوز روډ چې کوم دی ایمرجنسي چې کوم روډ دوی جوړ کړی دی نو دا بیا بند شي او بره به عوامو ته ډېر زیات مشکلات وي. الریډي ډېر زیاته مهنګایي ده، نو دلته چې کوم شی اوس په 300-400 میلاویږي، که دا روډ بند شو نو هلته به خلکو ته بیا مجبورۍ د وجې نه او بیا دکاندارانو ته هم په وړو کې مسله نو هغوی ته بیا 200-300 روپۍ هلته چې کوم څیزونه دي هغه زیات ګران میلاویږي. نو موږ د ټولو محکمو نه مطالبه کوو چې تاسو راشئ او دې روډ باندې چې کوم کار بند شوی دی په دې باندې دوباره کار شروع کړئ. مونږ ته مشکله را روانه ده، دا اوس د باران او د واورې موسم سټارټېږي، نن نه زما خیال لږ سلسله به سټارټ شي. نو که چېرته واوره وشوه نو بره بیا زموږ سره ډېره غټه آبادي ده، شومایي دی، ناشنامل دی، جبۍ ده، ګورکي دی. نو دغه علاقو کې بیا مریضان چې کمي معذوره کم خلک دي، دکانداران دي، خلکو ته په سوداګانو کې وړو کې مسله وي. نو تاسو راغلی زموږ اواز مخکې وړی، ډېر یو جهان مننه، مهرباني. زموږ تاسو ته پته ده چې په 2010 کې چې کوم سیلاب راغلی نو زموږ دا روډ رابطه روډ چې کوم دی دا کټ شوی و او عوامو ته مشکلات راغلي وو. خو په هغه ټایم کې چې کوم ټیکهدار له کار ورکړی شوی و هدایت صاحب له د صیب آباد سره تعلق لري، نو ډېر زبردست او ښکلی کار یې کړی و. هغې کې څه رکاوټ نه و راوستی. اوس د بدقسمتۍ د وجې نه چې اوس په 25-26 تاریخ باندې کوم سیلاب راغلی و نو د هغې د وجې نه بیا یو ځل بیا چې کوم دی زموږ روډ کټ شوی دی. دوباره دې موږ ته کار بحال کړي، ځکه چې را روان اوس د واورې سیزن دی او د دې نه پس چې کوم دی نو بیا د باران او د اوړي چې کوم دغه راځي سیلابونه راځي نو د هغې وجې نه بیا کار نه کېږي. نو اوس به 15-16 میاشتې د ژمي د وجې نه چې کوم دی نو کار بني او بیا به د اوړي سیلابونه اوبه پسې وای، بیا به کار نه کېږي. نو زمونږ به چې کوم دی نو بیا بل ژمي ته خبره ځي او زمونږ د روډ به بحال نه. نو مهرباني وکئ او په دې باندې زر ته زره چې کوم دی نو انتظامیې ته دا زمونږ درخواست دی د عوامو چې راشئ او په دې باندې کار سټارټ کړئ. که څه وجوهات هم وي نو هغه خپل ستونزې ختمې کړئ او زمونږ ته کار بحال کړئ. انتظامیې نه ته دا درخواست دی چې زر تر زره په دې ځای باندې چې کوم د کار ټیکهدار شروع کړی و، راحت ټیکهدار و، نو هغې خو ښه پوره کوشش کوو، کار ښه برابر روان و، خو د هغې د وجې چې کوم دی هغې ته انتظامیې والا چې کوم دی فنډ نه ورکوي، CNW والا یا د هغوی فنډ نه ریلیز کېږي، د هغې وجې نه دا کار چې کوم دی مکمل یې بند کړی دی. اوس یو میاشت ټایم یا 2 میاشتې پس بیا په دې ځای باندې چې کوم دی دا اوبه به ټولې دې خوا راځي او دا مین د اوبو چې کومه لار ده نو همدا ځای دی، په دې طرف باندې دا اوبه ټولې راځي، نو بیا به نه ټیکهدار کار کولی شي نه به چې کوم دی داسې اپوزیټ څه ځای شته چې په هغې باندې بیا روډ لاړ شي. نو بس کو مهرباني دې وکړي زر تر زره یې ټیکهدار ته فنډ ورکړي چې دا ځای آباد شي او دا روډ دغه شي او دا واوره کېږي سیاحتي دا کم مېلمانه چې راځي واورې لیدو دپاره راځي نو چې دوی ته څه پرابلم نه راځي په لارو کې.